وقولهم او د هغوی د دې خبرې د وجنا على مریم بهتانا عظیما چې مریم علیه الصلاة والسلام باندې کې عظیم بهتان تړلیو وقولهم او د هغوی د دغه خبرې د وجنا چې انا قتلنا المسیح چې یقینا منګه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم رسول الله د الله رسول وما قتلوه اور حال دار چې هغوی ناغه قتل کله وما صلبوه او نه سلیتا خجل ولكن شبه لهم لیکن معاملہ هغوی بنت کی مشتبه شوی دا شاته آیاتونو کی الله رب العالمین د يهوديانو قباحتونو ذکر کړو چې مدینی والا يهوديانو د نبی عليه الصلاه والسلام نه سوال وکړو چې منګه تر هغه پوری ایمان نه راوړو تر څو پوری چې دا قران مجید لیکل شوی نازل شوی نه لکه څنګه چې موسی عليه السلام باندې کې لیکل شوی تختی هغه نازل شوی هغه راوړوي خپل قوم لا نو ته هم داسې وک نو الله پاکو فرمایلو دغه سوال د دوی د ضد او د عناد د وجنه د دوی نه وړاندې د دوی نسلونو هغوی لوی لوی کارونه کړي او لوی لوی سوالونه کړي موسی علیه السلام ته و فرمایلو وی ویلو چې منګه الله پاک وینو ښکاری وینو دا شانت کې د سقي پوجا وکړه دا شانت کې هغوی د ویدی خار کې داخل شي نو دو په سجدي حالت کې داخل نشو اور انبیاء قتل کلی اور دو ویل چې زمنګ زونه چې دی هغه په غلافونو کې بندي نو الله پاکو فرمایلو چې دا هر څه چې دی دا د دې د وجینا چې الله د دو د زونو باندې کې مهر لګول او دا مهر د دې وجینا لګدل چې دو الله سره کفر انکار اور بیا د الله طرف ته رجوع نه کوي اور د دې وجینا چې مریم علیه السلام چې الله پاکیزه بندي وا اور هغه باندې کې دوی تهمت ولګاو چې الله پاک عیسی علیه السلام د بغیر د پلاره پیدا کو نو دوی چې یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغیه چې تاسو پلار چې هغه خو زناکار نو سامور زناکار نه وادو دا تاسو نه راو نو د مریم علیه السلام هغه باندې کې د زنا تهمت ولګاو چې دی زنا کړل دا ماشومی راو حالانکه د هغه گواہی چې دا هغه حضرت عیسی علیه السلام په ورکواله باندې کې ور کړلا چې قال انی عبد الله زد الله بنده ما آتانی الكتاب وجعلنی نبیا چې الله پاک مالا کتاب را کړل او زی نبی جوړ کړم خو لیکن هغه باوجود دو نه منلا او هغه باندې کې تهمت ولګاو او د دوی د دې خبرې د وجنا چې دوی چې عیسی علیه السلام منګه سولیت خېجول له اور هغه منګه قتل کړل حالانکه عیسی علیه السلام دونو قتل کړل او نه سولیت خېجول کله چې عیسی علیه السلام د دعوت کار شروع کو اور دعوت کاری کو نو دو چې کم خپل رسمونه رواجونه او کم دین کی خبری ځان لپاره جوړ کړلوي نو عیسی علیه السلام د هغه رد چې تاسو چې کم کارونه کوي دا کارونه دین نه دی دین دا دی او دغه تاسو ځان خپل طرف نه جوړ کړل نو دغه يهودان د دې خبرې نه تنگ راړل چې دوی زمنګ د کار مخالفت ولي کوي دی وای دا حق خبره بیانوي نو دغه ضد د وجنا دوی د دوی قتل پسې شو
بیا دو روایتونه دي چې د دوی قتل کی چې دوی سلور زره کسان د دوی د کور نه کمزه کی چې به عیسی علیه السلام پاتې کېده نو هغه ځینې محاصره وکړل غیر چاپیره دایره واچوله چې عیسی علیه السلام راوباسو او وجنو نو کله چې عیسی علیه السلام دغه کور کې خپل حواریون سره کم چې دومره کې ایمان راوړی او هغوی سره عیسی علیه السلام دی حواریونو کې یو وی دی حواریونو ته چې څوک شته چې زما په ځای قتل شي او الله قیامت پر ورځ جنت کې هغه و ما سره وي نو یو حواری پاسې دا هغه وی چې ستا په ځای زه قتلېږم هغه د کور نه بار راووته چې څنګه کور نه بار راووته نو هغه شکل چې دله د شا خپله پټکې وله ورکړله او خپل څادر یې وله ورکړه نو کله چې هغه د کور نه بار راووته نو الله پاک د هغه شکل چې دی هغه د عیسی علیه السلام په شکل نو هغه چې وکتله چې واقعي عیسی علیه السلام دقه دی جو هغه سړی ونیسه حواري هغه یې بوته او هغه یې چولۍ ته وخېجه او هغه یې قتل کړه یو بل روایت دا دی چې دوی عیسی علیه السلام چې کم مکان کې پاتې کېده دوی پسې دنده جاسوس ولیږه چې تاسو ورشئ دنده عیسی علیه السلام وګورئ نو دغه جاسوس چې دنده لاړه عیسی علیه السلام د قتلو دپاره نو عیسی علیه السلام کور کې نو کله چې دغه جاسوس راووته نو هغه شکل چې دی هغه د عیسی علیه السلام په شکل شي نو دو چې وکتلو عیسی علیه السلام خو دقه راووت جو هغه یې ونیسه او بوی ته او سولۍ ته وخېجه او قتل وروستو دو باندې کې خبره مشتبه شوه چې عیسی علیه السلام خو من قتل کړه خو لیکن هغه جاسوس چې دنده تللی و هغه څه شو هغه په کم پله لاړه او که منګه دغه جاسوس قتل کړلی نو د عیسی علیه السلام په کم پله لاړ نو خبره دومره ګاډه وډه شو چې خدای پاکه منګه څوک قتل کړه څوک ووجه نو بیا ووایي چې نه منګه دغه عیسی علیه السلام قتل کړل ولې چې شکل د هغه او باقی جسم چې و هغه د عیسی علیه السلام په شان نه باقی جسم کې هم فرق یې ګڼ چا لاسونه غټي چا واړي چا خپې غټي چا وړي څوک موټی څوک نری نو باقی جسم چې و هغه د عیسی علیه السلام په شان نه او شکل چې و هغه د عیسی علیه السلام په شان ته کې نو دوی باندې کې دغه معامله چې دا مشتبه شو دا ګډه وډه شوه چې منګه عیسی علیه السلام قتل کړل الله پاک فرمایي چې ومکروا مکر الله والله خیر الماکرین دوی تدبیر کو د عیسی علیه السلام د قتل باره کې او منګه هم تدبیر کو د عیسی علیه السلام د بچ کېدو باره کې نو زمنګ تدبیر چې دی هغه بهترین تدبیر دی نو منګه عیسی علیه السلام چې دی هغه اسمانونو ته اوچت بر رفعه الله الیه منګه خپل طرف ته اوچت نو د دې کفر د وجنا او د دوی د انبیاء عیسی علیه السلام د قتل د وجنا الله په دوی باندې کې لعنت کړل او په دوی په زونو باندې کې مهر لګول وقولهم او د دوی خبره د يهوديانو ان قتلنا المسيح یقینا منگا قتل کل مسیح عیسی ابن مریم چې زوی دی د مریم رسول الله د الله رسول وما قتلوه اور هغه نه دی قتل کلی وما صلبوه اور هغه سلیتا نه دی خیجوله ولكن شبه لهم لیکن معاملہ دوی بانتا کی مشتبه شویدان وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ او یقینا هغه خلق چې اختلاف کوي د دوی باره کې لفی شک منه نو شک دی د هغه باره کې بعض وی چې قتل شي بعض وی چې نه قتل نو دغه په شک کې پریوت او معاملہ دوه باندې ګډه وډه شو
ما لهم به من علم نشته دوی سرا د دې باره کې علم الا اتباع الظن مگر محض ګمان خپل ګمان کې چې موږ قتل کړل وما قتلوه یقینا او نه دې قتل کړي هغه یقینا الله وایي چې یقینا هغه الله وایي چې دوی نه قتل نو څه شو بیا چې قتل کل نه نو بیا چرته لاړ نو الله وی بر رفعه الله الی بلکې الله اوچت کو هغه خپل طرف ته وکان الله عزیزا حکیما او دې الله زبردست حکمت والا پدې کې د الله حکمت ته چې الله هغه اوچت کو خپل طرف ته او دلته دوی باندې کې معاملې ګډه وډه او دوی چې منګه سوي چې من قتل کړل او سوي چې من نه قتل کړي خپل محض ګمان سره وي نو قادیانیان وایي چې هغه قتل شوی نه دی بلکې هغه خپل مرګ مانته کې مړ دی چې خپل مرګ مانته کې مړ دی نو الله بیا څنګه وایي چې بر رفعه الله الیک منګه اوچت کاغه الله وی هغه منګه اوچت کو نو څنګه بیا اوچت کو مخکې بیا صفت ذکر کړل وکانه الله عزیزا حکیما چې الله زبردست حکمت والا دی چې الله عزیز غالب دی نو اسی مر کې بیا څه حکمت ته اسی خوار سړی مري داغه روح اوچتیږي که صرف روح مراد دی نو روح خود هر سړی اوچتیږي نو بیا په دې کې څه حکمت راغی حکمت خو پکې دی کې چې روح او جسم سره اوچت شي پدې کې د عزیز صفت رويسته نو دا صحیح نه رات سل روایتونه کسو دلینا زیات پدې کې متواتر حدیث دي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام خپل جسم روح سره الله پاک اوچت کړل اسمانونو ته اور مخکې آیات راځي و ام من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتي او دغه يهوديان با چې کم دي خپل د مرګ نه پاغه باندې کې مخکې ایمان راوړي د دې دوه مقصد دي یو مقصد دا دی چې کله يهودي سره چې مري نو مرګ نه مخکې دته به پته ولګي چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر او موږ د هغه انکار کړ نو بیا به د ایمان راوړي خو د ایمان به معتبر نوي او دویم صحیح روایت دا دی چې کله عیسی علیه السلام الله پاک د قرب قیامت ته نږدې الله پاک د اسمانونو نه راکوزي نو دمشق جامع مسجد مناره باندې کې براکوشي او دالته به امام مهدی چې هغه به مسکی نو هغه اتباع وکي د هغه نه رستو بیا به خپل میشن کوم مقصد د پاره دنیا ته راغلی چې په دنیا کې الله نظام قائم شي نو دنیا کې به ټول چې کم کافران يهوديان دي نو کم ایمان راوړون کې هغه به ایمان راوړي او چې کم ایمان راوړون کې نه کافرین او هغه به قتلای نو هغه ټول به قتل کی چې قتل کړه نو باقی دنیا کې به ټول مسلمانان پاتې او دجال چې هغه به هم دغه وخت کې راغلی نو دجال چې هغه سره به جنگ کوي او هغه به وجني مقام لود یو ځای په ملک شام فلسطین کې نو هغه ځای کې چې هغه به دجال باغه وجدي او بیا صلیخ کال پوری به هغه ژوندې وي او صلیخ کال نو رستو بیا الله ولا وفات ورکي مرګ بوله نو دا صحیح روایتونه دي وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اہل کتاب ندی مگر ایمان بروڑی آغا عیسیٰ علیہ السلام بانتا کی قبل موته داغا دا مرگ دا مخ کی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور رضی قیامت بانتا کی با حقوی بانتا کی وی آغا گوان عیسیٰ علیہ السلام بگوائی ورکی اللہ زمان رستو دوی بعضی داسیو چیزی د خدای زوی جوړ کړي او ما او بعضی داسیو چې هغه زما د قتل داوی کولی دا گواہی په دوه باندې کې قیامت پر ورځ ورکړي
مخکې آیات الله رب العالمین فرمایي چې دوی دا دومره ظلم زیاته وکړو نو الله وایي چې دوی باندې کې حلال شیزونه چې دي هغه منګه حرام اوخه غوخه خوړل حلال دي هغه په دوی باندې کې حرام دا شان شترمرغ شو هغوی غوخه په دوی باندې کې حرام کړه بتخ شو هغوی غوخه په دوی باندې کې حرام کړه حلال سوري بيزا ګډه او وای د دوی چې کوم چربی دا غوخه سره لګیدلی وي هغه دوی باندې کې حرامه چې غوخه خوای د بيزي د سوري نو هغه غوخه به خوای چې معمولی وانتی چربی او پوریم دي معمولی وانتی کې چربی که معمولی وانتی چربی نو هغه به تنرکای هغه چربی سره نشي خوای دا چربی پتا باندې کې حرام نو الله وای چې دا د دوی د ظلم او زیاتې د وجه ما دوی باندې کې حلال شیزونه چې دی هغه حرام کړل فبظلم من الذين هادوا پس د دوی د ظلم د وجنا هغه خلق چې هغه يهوديان دي حرمنا منغا حرام کړل عليهم پاغوي باندې کې طيبات پاکیزه شیزونه احلت لهم چې حلال هغوی د پاره وبصدهم عن سبيل الله كثيرا او د دوی د الله د لارې نه منع کولو د وجنا ډیر زیات چې خلق نه پریږدي دین راوړلو ته ایمان راوړلو ته خلق منع کوي او نه پوری يهوديانو دا میشن دی چې مسلمانان چې کم دي هغه منګ خپل د دین نه وړ هغه زغید پر هغه مالونه هم خرج کوي هغه د پر هغه هر قسمه قربانیان ور کوي چې مسلمان خپل دین باندې کې قائم نو سي بلکې د خپل د دین نه واوړي او ډیر خلک چې هغه پریګدي هم نه دین ته چې تاسو ایمان مروړی هغه له رشوتونه هغه له هر څه د هغه چې کمه تقاضی هغه پوره کوي خو چې دو مسلمانان نشي دو زمنګ مرګري شي واخذهم الربا اور اغستبا دوی سود وقد نهوا عنه او تحقیق د هغه سودنا هغه من کړي شي واكلهم اموال الناس بالباطل اور خلل بادوی د خلق مالنا باطل طریقې سره چې کوم علماء د دوی هغه به د جاهلانو مال زمنګ د پاره حلال هر طریقې سره چې د دون اخلي ولی چې منګه علماء چې علماء د دو مال نه خورین بیا به سوخري نو زمنګ د پاره جایز دي چې منګه د دو مالونه خورو هغه به چې کومه طریقې سره د خلق مالونه بیا غستل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما الله وی چې منګه تیار کړل کافرانو د پاره عذاب دردناک مخکې آیات کې الله پاک فرمایي چې په دې يهوديانو کې څه کسان چې دي هغه مسلمانان شي او په علماو کې عبد الله ابن سلام هغه مسلمان شوی نو د دوی چې کوم ایمان راوړل راسخ فی العلم والدی یا نور عام يهوديان دي نو داسې خلقو د پاره لوی اجر دي یو اجر د دوی مخکنی کتاب تورات باندې کې ایمان راوړل وجنه او عیسی علیه السلام موسی علیه السلام په مذهب باندې کې خپل ژوندۍ تیرول د وجنه او یو اجر دوی نبی علیه السلام باندې کې ایمان راوړو هغه کتاب باندې کې ایمان راوړو نو دوی لپاره دوه اجرونه دي مخکنی ایمان اجر ولهم دي او دا وسیدو کوم راوړل د دې اجر ولهم لكن الراسخون في العلم منهم لكن راسخ پاخ په علم کې د دوینا والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك اور مؤمنان يؤمنون ایمان راوړي بما هغه سبنت کې چې کوم نازل شوی دي ستا طرف ته یعنی قران وما انزل من قبلك اور هغه سبنت کې چې نازل شوی دي ستانه مخکې والمقيمين الصلاة او منذ قائمي والمؤتون الزكاة اور وركي زكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اور ایمان لري یقین لري الله بنتکی اور آخرت بنتکی
उलाइका सनुअतीहिम अजरन अज़ीमा दगा खलक ते चिनिज़दीदा मंग बावर को द्विला अजर अज़ीम लुई अजरंग अल्लाह पाक के अमल कौल तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।